بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه په پرون سبق کې بحر مدید ویلو. بحر مدید منګ ویلو چې بده کې دوا تفعیله فاعلات او فاعل درجی خدا پاک سلور پیری راځي. پر اولین نیم بیتی کې بسلور پیری په دویم نیم بیتی کې خو چونکې دا مجزو وجوبا ده یعنی بدی کې با یو تفعیله به کې همیشه لپاره محذوف یو تفعیله به کې حذف شوی نو پدې کې به په اولین نیم بیتی کې بدری وي او په دویم نیم بیتی کې بدری وي ټوټل بشپک تفعیله پدې کې راځي. نو موږ ویلو چې په بحر مدید کې د دې درې قسم عروض راځي او شپږ قسم ضربونه راځي. نمبر 1 موږ ویلو چې عروض د دې صحیح وي نو ضرب وسره صرف یو قسم راځي چې هغه صحیح وي. دویم نمبر موږ ویلو چې عروض محذوفه وي نو د دې سره درې قسم ضربونه راځي مقصور محذوف ابتر مقصور محذوف اوسو ابتر او موږ دریم نمبر ویلو چې هغه محذوفه مقبونه دا صفه کا محذوفه مقبونه او د دې سره دوه قسم ضربونه راځي یو محذوف مقبون او یو ابتر. پوه شئ نن سبق موږ وایو بحر بسيط د دې هغه تفعیلی هغه مستفعل فاعل لکه څنګه چې مخکې موږ ویلو بحر طویل دا ډېرې زیاتې قصیدې دي په دې باندې نو بای بچ په دویم نمبر باندې دا بحر بسيط چلیږي. پوه شئ لکه دا قصیده برده چې کوم دا هم په مستفعل فاعل په ضمن ده یا دا کتاب کوم چې کوم لاولنه قصیده دا په حماسه کې لو كنت من مازنين لم تستبح ابلي دا په بحر بسيط باندې. نو د بحر بسيط په دې کې کمی تفعیل راځي مستفعل فاعل سبق راځي مستفعل فاعل او دا مستفعل فاعل چې ده نو دا به راځي سلور پیره مطلب په اولنی تفعیل کې بسلوري او په دویمه تفعیل کې بس په اولنی بیت کې په اولنی جز کې په دې کې بسلوري او په دویم جز کې بسلوري. دا هم درې قسمه عروض او شپږ قسمه ضربونه لري نمبر 1 ګوره موږ چې پرون څنګه ویلو دغه شاده سبق دارې پرون موږ بحر مدید ویلو نن موږ وایو بحر بسيط. په بحر بسيط کې بدې کې کمی تفعیل دي مستفعل او سو فاعل مستفعل او بل سو دا به څه پیری راغلي سلو پیری ما وی بدې کې عروض سره دا به سورہ دي درې او ضروب به سورہ دي شپږ به ضروب راځي. پوه شئ لاولنه چې کنه لاولنه عروض دا د مخبونه اولنه عروض سره مخبونه د خدای کار دی زنه پیژنم تاسو پیژنئ نو ماته وایي ویم ساکن مستفعل دی دینه بس جوړ شي متفعل او د فاعل بس جوړ شي فاعل بس جوړ شي فاعل نو مخبونه فاعل بس جوړ شي فاعل سي فاعل فاعل او فاعل ٹھیک شو لا دویم قسم عروض لري راځي مجزوه صحیحه مجزوه صحیح مجزوه دي د ویلګي چې هغه نه یو تفعیله حذف وي مطلب په سلور په ځای باندې په سورہ غري کینا سلور په سورہ غري درې او صحیح غوډه نه پیژنم ایک قسم ضعافات او علل پکې نه وی راغله. پوه شو به معنی او درې نمبر دی مجزوه مقطوعه مجزوعه چې یو تفعیله په حذف شوی او مقطوعه چې څه شي قطع او قطع نه پیژنم دوت مجموع په اخره کې ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول لکه فاعلون دی بای نو فاعلون بس جوړ شي سبب جوړ شي فاعل دلیل بس جوړ شي فاعل سبب جوړ شي فاعل او محول له فاعل ده. پوه شئ پوه شئ معنی نو لاولنه عروض
دای مقبونه راځي دویم مجزوه صحیحه صحیحه یعنی بخپل ځای باندې بلا فاعلون جو فاعلون برازي او مستفعلون صبر راځي مستفعلون برازي پوه شو به معنی او مجزوه مقطوعه څه د ویل کېږي مجزوه مقطوعه چې یو تفعیله به کاتب شوی او مقطوعه چې څه به شوی پته نه پیژنم ودري مجموع اخر ساکن عرف کاتب شوی او متحرک صحیح ساکن شوی نو چې کله عروض د مخبونه راځي نو ضربونه وسره دوه قسم راځي ضربونه وسره څو قسم راځي دوا نمبر 1 چې ضرب هم مخبون وي ضرب هم سوي مخبون وي ضرب سوي مخبون نه پیژنم دیم ساکن به کیسي شوی نو دا به فاعلون نه بس جوړ شي سبي فاعلون سبي فاعلون او دیم راځي مقطوع نه پیژنم میرا ها ودري مجموع اخرانه ساکن حذف شوی متحرک ساکن شوی نو دا خدای کار دی چې د دینه وسه جوړ شي فاعلون صح فاعلون ولې اے فاعلون دی دا فاعلون نه وسه جوړ شي فاعلون نه وسه جوړ شي فاعل الهغه پوه شو به معنی ها او چې مجزوی صحیح یعنی ویم نمبر چې عروض مجزوه صحیحه وي نو د دې سره درې قسمه ضروب راځي نمبر 1 مجزو مذال مجزو کو جدا غلا چې یو تفعیله پکې حذف شوی او مذال نه پیژنم چې تذیل پکې شوی څه پکې شوی تذیل څه دا وایي دوته د مجموع په اخره کې د ساکن حرف زیات کول دوته د مجموع په اخره کې لکه مستفعلون ده مستفعلون د سبب خفیف په اخره کې د ساکن حرف زیاته کول نو چې دې کې یو داو کې یو زیاته پکو کې نون پکې سیوا کې نه مستفعلون د څه بشي خدا نه ویل کېږي نو دا موږ اړو صدا مستفعلان ته پوه شو به باندې مجزوم مصالح پیژندو ها مستفعلان او دویم نمبر د دې هغه ضرب چې راځي نه دی په مثال باندې وي یعنی مجزوم صحیح نه پیژنم دا هر سره بسوي خالی به لکه شو اخره کې به مستفعلون نغلي مستفعلون به کې کامل لغلي پوه شو به معنی ها او دریم نمبر چې نه دا مقطوع ده مقطوع نه پیژنم مقطوع وته مجموعه اخرانه اربع ضرب کول لکه فاعلون بس جوړ شوی دا مستفعلون بس جوړ شي مستفعلون سے مستفعل لکه پوه شوي ها او چې مجزوی مقطوعي نو د دې سره ضرب یو راځي چې هغه مجزو مقطوع نه پیژنم ساکن حذف کول نو سبا دي جوړ شي چې دا مستفعلون مستفعلون بس جوړ شي مستفعل سبا شي مستفعل او کته محول کې جو مفعول ته وکړه مفعول مستفعل نو څه دی محول کې مفعول ته او کوي چې نه محول کومه جو ټیک ده ستاسو غواړه پرې باندې پوښتنه نو زګوره خلاصې ده په باره بسيط کې درې قسم لال تفعیل به راځي مستفعل فاعل او درې قسم عروض او شپږ قسم عروض ظروف به راځي اولنې مخبونه نمبر 2 مجزوعه صحیحه مجزوعه مقطوعه مخبونه دې ته ویل کېږي چې بای کې خبر شوی دویم ساکن په کاتف شوی او دا مخبونه چې نه دې سره دوه قسم عروض راځي یو راځي مخبون او بل
مقطوع او عام طور باندې استعماليږي لکه موږ مستفعل فاعل مستفعل فاعل فاعل موږ مستفعل فاعل مستفعل فاعل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نو مولاي صل دا څه شو مستفعل مولاي صل لي وصل لم دائما ابدا فاعل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واضح اے مولاي صل وسلم دائما ابدا مستفعل فاعل مستفعل فاعل. دا بیا تاسو ان شاء الله زده کوئ خو دا څه سبق بقیات کوي دا بیا شي نو درې قسمه عروض او شپږ قسمه ضربونه دلته غوړ یو تمغه خبن بکار خبن یادول یو د قطع یادول یو د تذیل یادول نور بګل څه نشته وګوره کتاب ته د بحر بسيط پدې کې مستفعل فاعل سلور پیر راغلي درې قسمه عروض او شپږ قسمه ضروب لري. لولنه عروض دي مخبونه دي ته وایي چې خبن پکې شوی یعنی دویم ساکن پکې حذف شوی د فاعل چې مخبونه ویني لري سره دوه قسمه عروض راځي یو مخبون راځي او بل مقطوع راځي. مخبون لك فاعل او مقطوع لك فاعل سے فاعل. او دویم نمبر عروض دي مجزوعه صحیحه. مجزوعه صحیحه څه ته ویل کېږي چې بری کې اس قسمه دا نه راغلی لکه فاعلون پکې مکمل راغلی یا پکې مستفعلون راغلی. دا چې مجزوعه صحیحه ویني د سره درې قسمه ضروب راځي. نمبر 1 مجزوع مزال لکه مستفعلون او بیا محول مستفعلان ته. مجزوع صحیح چې دا پکې مکمل صحیح راغلی او مجزوع مقطوع چې بری کې قطع شوی. واجب مجزوع دي ته چې یو تفعیلی حذف شوی او چې مجزوع مقطوع دریم نمبر عروض نو دې سره یو قسم راځي چې هغه مجزوع مقطوع. واښوي اوس کتاب ته ګورئ سره دغه نه صور ته وایي دا تقطیع او تشریح وایي الثالث البسيط دریم نمبر چې دی نه دا څه شی دی بسيط دی واجزاؤه مستفعل فاعل. اجزاء دې څه دي مستفعلون او فاعلون دي 4 مرات صبري واعارضه 3 درې قسم عروض لري او واضربه 6 اضرب سوري شپږ دي. الاولى مخبونه الاولى العروض الاولى عروض مؤنث له دغه الاولى مخبونه څه ته وایي ولها ضربان او درې څو ضربونه دي. الاول مثل اول درې په مثال باندې یعنی چې ضرب هم دغه دي ته سره ګوري د کتاب ته دغه ته بورډ ته سره ګوري او وبيته دې ته ګوري دا هم فاعلون او دا هم فاعلون نو وزن بدایي مستفعل فاعل مستفعل فاعل بیا دویم مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ٹھیک شو لا اوس به دا عمره بس یا حارلا دا بس شي ارمين فاعل منكم بدا هي لم يلقها سوقة قبلي ولا او ملك وذبوذا بنوه مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل يا حارلا أرمايا منكم بداهية لم يلقاها سوقات قبلي ولا ملك. واجوين اداغه بیا مولا صلی بزانه بیا وای. الثاني مقطون دویم قسم چې دا مقطوع دی علاقه نه پیژنه مقطوع جناب رسي مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل اخره بس فاعل نو تقطيع قوت دویم نمبر. الثاني مقطوع دویم نمبر دی قد اشهد بس شي دویم عمل فاعلون بکار دی غارتش غارة تش بياغوا شعواء تح شعواء او ميلوني
وزن فاعل ملوني وزن فاعل غره فاعل بیا جرداء مع او بیا روفة فاعل او لحيين سرب او حوب فعل حوب فاعل وملا شيء او فاعل وملا شيء فاعل او فاعل یو شی دی معول کېجو فاعل به او چې نه معول کېجو سبه فاعل به څنګه ځان جوړول شي واو کوم اول کې جو ستا غواړه کنه مو اول کې نور په کتاب کې څه لیکل هغه به ځان جوړه ها نه بس دغه شی دی کنه په فاعل او په فاعل نیو شی دی په فاعل کې هم لول متعلق دریم ساکن دی دریم متعلق سلام ساکن دی او په فاعل کې هم دی ها او جی او لا ساکن او متحرک برابر وا ثقيل خفيف باندې برابر وا هټ وخت مزه کوي بیا پوسوي چې بس ته الثانيه مجزوعه صحيحه ذم نمبر عروض چې مجزوع او صحیح وي مجزوع نه پیژنم یو د فعیله په حذف شي یو د فعیله په حذف شي نو دا مستفعل فاعل مستفعلون باندې به ختميږي خو شو سلورمه په پکې نه اب دویمه کې به هم نو صحیحه نه پیژنه مالکا واضربها ثلاثه درې قسمه ضربونه برادي الاول مجزوع مذال چې لولې وسی مجزوع مذال مجزوع څه ته وایي یو دا او مذال چې سبق شي تسهيل يعني په وزن المجموع باندې ساکن ارسي وشوي الاول مجزوع مذال وای شعر ان ضمم څه شو نا على ما خيلت ما خيلت مستفعلون برابر شو کنه وګوره سعد بن زيد دين وعم رم من تميمي مستفعلان سوي رن شو رن مسشو او من تفشو او تميم عيلان نه مستفعل فاعل مستفعل بس ولو ما كده دريني او بیا مستفعل فاعل مستفعلان إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمر من تميم یاد بشي الثاني مثلها دویم چې دا روي په مثال باندې دی مثال څه مطلب دی چې هغه هم صحیح او دا هم صحیح به وي نو ماذا وقوع مستفعلون في على ربع عفا مستفعلون مخلولق دارس مستعجم مستفعلون ماذا وقوع مستفعل في على فاعل ربع عفا مستفعل مخلولق مستفعل دارس فاعل او مستعجم مستفعل یاد بشي بل وړه الثالث مجزوع مقطوع چې دریم نمبر ضرب درې راځي مجزوع او مقطوع چې مجزوع نه یو په توجه او مقطوع نه مستفعل نه څه جوړ شوی مستفعل سبب جوړ شوی چې معول کینو مفعول به نه سيروا معا انما فاعل ميعادكم يوم الثلاث سائبة نلوادي مستفعل او يا مفعول فاشو بلی معنی الثالثه مجزوعه مقطوعه دریم نمبر مجزوع مقطوع مجزوع نه پیژنه مالګه وایا مقطوعه اخرانه ساکنه د شی متحرک صحیح د فاعلون نه بس جوړیږي فاعل او د مستفعلون نه بس جوړیږي ناورما مستفعل نو ما هيجش شوق من اطلالي مستفعل اطلالي سو مستفعل ازحت قفا رنكوه يلواحي مستفعل سو مستفعل الګه پويږي وکنه اسی په خوېږي را ها گزاره نه کنه کار کول غوړی را بیا ګورا
بحر بسيط کی کمی تفعیلی دي مستفعل فاعل صبري سلوبري سو قسم عروض لري ضروب سو قسم لري عروض چې درې قسم لري نمبر 1 په کې سره نمبر 2 نمبر 3 چې عروض مخبونین او ضرب سره څو قسم راځي مخبون او سو او چې مجزوم صحیح نو څو قسم راځي مجزوم مزال مجزوم صحیح مجزوم مقطوع او چې دریم قسم مجزوم مقطوع نو ضرب سره څو قسم راځي یو قسم چې څه شي یاد بشي ورواړه